ملګرو سلامونه. ساډیرو بازار کې موجود یم او ساډیرو بازار ته چې موږ کله هم راشو نو سیف سویټس اینډ بیکر دې ته ضرور چې کوم دی نو موږ را چکر وخو را چکر په دې وخو چې دلته کې ملګري دي نو دغه صحافي روډ چې کوم دی دلته کې کوم د بیکرۍ دغه کاروبار روان کړی دی د لرو پرتو سیمو نه دلته کې باقاعده خلک راځي او په خپله چې کوم دی نو زموږ دغه وروره د حق اواز پورته کوي نو چې کله د حق اواز پورته کوي نو بیا په ځان باندې داغ نه پرېږدي نو چې کله تعالی ګاګ درځي نو ګاګ له باغه سیز ورکې چې هغه بیا راځي دې نه مخکې موږ برپي وخوړه د چو سره او خوله م لا خوږه ده نو موږ خپل خوراک کړی دی خو به هر حال سالګیرو کیکونه په اډر باندې هم تیاریږي سیف الله جانه په خیر څنګه یې وروره خیر دی څه دي صحافت هم روزګار او چې روزګار نه وي نو لکه صحافت بیا حق صحافت نشه کولی بالکل نشي کولی بیا حق خو نشي کولی نه حق وینا کولی شي بیا به صرف د خلکو به دغه کې چې د اکثره ماله خدای پاک د دکان مالک هم داسې راکړی چې هغه یو پارټۍ سره وابستګي شته ناظم هم ته ډېر باسره سړی دی هغه ما ته وي خپل صحافت او خپل سیاست په خپل ځای کوو روزګار ګور دا شعور دی که نه او زما پارټۍ ماله جلسې به زه تا ته نه یم چې جلسې له راشه حالانکې دلته زه خلک ینم همسایو ته وي رامخکې شه جلسې له به ځو نو بیا ورسره رواني خو لکه زما چې څه د زړه حقه خدای پاک ماله په دغه هم راکړي دي که نه حقیقت کې ما ته میلو شوي دي او روزګار خو زه ټولو دا خبره مې دې پسې وکړه چې د دې وخت کې روزګار نشم کولی په دې چې زه روزګار کوم نو شاته چې کوم دی ادارې دغه هر څه چې دا ډېره ګرانه ده که نه خو بیا هم چې بیک اپ نینو لکه ژوند ګران دی بکري چې کومه څونه وخت نه دوکان دی یاره بکري خو زما 30 سال نه زه کوم روزګار الحمدلله د صحافت سره یو شان دي څنګه چې صحافت مې دغه شان دي ته په خپل سټک پک کار کې ما ته پته را خو لکه موږ چاته نه وایو په میډیا چې زه دا کار کوم دغلته مې ایجنسي دلته نو مو تا کوم مطمئن یو په دې شیزونو مطمئن یو چې موږ خپل روزي ګټو موږ دې شي ته نه یو ناس دا موږ یو خدمت دی یو میشن دی یو خواهش دی ماشومواري نه ما حکیم محمد سعید دی خدای پاکو بخي دا غي لټریچر ما کته بچو کا همدرد او دا غي نه صحافت سره زما شوق دی ما بر رسالو کې لیکل کول اخبارونو کې د ورکوالي نه ټیک شو بچو کې دنیا یو شی او بل شی کنه نو دې کې به ما بس ما شوق وا خدای پاک یو عملی جون کې راکو خو په دار چې د خپل دکان کې ډېر په کولو مټ کوم سي ها د بکرې کې پس ایکسپرټ خپل سره جوړول شي یاره موږ استادان دی غي جوړي بس نه راوستي دلته لوکل دی خو لکه سار ما سره یو کس ناستو چې دا بسکټ یو قتل دا سیدا بسکټ یا سرخانه ته وګوره دا بسکټ ما ته وی چې یاره استاد خو ډېر تکړه دی ماشاءالله چې دا کی کونه قتل ماته مشر سړی یو بسکټ خوړل او چاکلیټ شانته دلته کې ما باغی بس زه بار راځم دا ښه ګرانو کوتونکو دا لکه داسې بسکټ دی کنه چې خوري کنه از به وته خپل کیو برازي خو په دغه سړیرو شاندې دکان ته بنو ګوره د رزړو ته چې زینو چې کوم پکې زوړ دکان یو تاسو پکې اورجنل مټۍ ملاويږي دا یاد ساته دا ما کتلې خو دلته کې رزړواله مټۍ دا پرته دا په پيو کې جوړيږي ها دا پيو مټۍ دا ها رزړواله دا چې څوک مال چې گا کم راشي وستاره دکان سپری دا خاص شی ریټم نو زه دینه ولا زر ورکم دا ما ته پته را چې بس دا خشي دي ټول خدي الحمدلله یو کوم دا زما مطمئن نظر روزګار دی د ایمانداري سره دی ځکه چې زبل ته ټول ورو ملک را ټماټر سم خرڅو دوه کم کوا الکه بینډاري پکې چې لاول بزان کې راولي بیا ځان مې سم کړی دی الحمدلله ضرور په خپل رول ماډل بل دا سالګری کې کوده د سالګری کې کو همغه پاډر هم جوړو موږ سره اډري او زه چې کم کیک په 1500 جوړو ما په بازار کې په 3000 الحمدلله دا زما یو خپل دغه ما ول ویډیو غانم کړی او خلک په تجربه کې مراول شي او د ریټ سالګری کې صحیح ریټ بل داسې واده یا سوکړه واده چې ما سره اډري پرون ما ته یو مرګ د سکول ماستر رنګ کوي را د لور می واده یو ما ورته داسې کار بو کې چې تماته اسټیمیټ وایا نو هغه چې مال 5 کیلو دارا کې او 10 کې هغه د من نوړې ده ما ملمانه دي سونه دي یاره 130 پینه ما ورته کاکار دی ټول 10 کیلو مال لګي ودا تسوي ما زماره دکان نه 20 کیلو یو سا چې کم زیاتی شماله واپس راوړه کو کم شزو جرمانه کلی ته در رسوم نو سړی ډیر زیات خوشاله شو ماته دا خبره هم ته ما کاکا چان روپیا ته محتاج نه لکه زما په 10 روپو کې خدای پاک مال برکت پدې خېری چې زه نه ویم چې چا باندې پس چل سودا خرڅم اسیم دا سویټ زما په خیال خشې نه دی الفخانه زه دا مشورم خلکو له ورکوم چې تخواګونه ځان ساتي زمونږ یو استاد راغلی وي د دوه شیزونو نه بازان ساتي یو د چینو نه او بل د نقطه چینی نه زه خو صحافي نقطه چینی بر پازیټیو سولټ لپاره کومه د اصلاح لپاره به کوم چې دغلته غن پروت دی دغلته داري دغلته غري غن خو نور تم پیژنې کنه چې کم غن یادوم نو لکه دا خبره به زه کومه خو لکه غانو کتونکو یو د چینو نه یو د نقطه چینی نه د دینه به ځان ساتي خو بهر خلک غانو کتونکو
زه دلته کې دا زه وي چې خدمت کې الله ملاویږي چې کله الله ته ملو شي بیا پروا نه کوي چې په سړېرو زه نو خو روټۍ ته مړه شوي نو سیف الله ته یم کباب خو آیسکریمو ته مړه شوي نو ورته یم آیسکریم خو ورته یم تیکې نو تیکې خو چو ته مړه شوي نو ورته یم شابه زر زر په سلنډر باندې پخه کا تشهیر نه کوم ګرانو کتونکو ستاسو خپل سوچ دی چېرته کې ځئ خو یو پیره ضرور چې کوم دی نو سیب سویټ سرډیري چې کوم دی نو دلته کې راشئ او چې لکه ته اوس په 3000 کیک تا د 1500 ملاویږي وی لګي وګټه خو تل وګټه او د دلته وګوره کنه ته به نه وې چې چته بدی پکې دومره ګټي چې ورځې تیر شي دا د زه یو خبره کومه ځکه چې د بعضې نیم سړو سره چې دا پیسه وي که نه نو هغوی هغه ارواګان هم بدلی شي لکه خبر هم بدلی شي نو سیف الله یو عجز انسان او عجزي څه ښیي عجزي غریبي ښیي ښه عجزي چې کوم دی خلکو سره مدد ښیي اوس هم دلته کې چې زه راغلی وم نو خلک راشي نو چاله څه نو بهر خلک ګرانو کتونکو بیا به چېرته زه سره خبرې اترې کوم اوس مې په تلو تلو کې چې کوم دی نو راتلم خو څه پیغام ورکوي پیغام مې دا چې زما ټار چاته پیغام دا وي چې روزګار کوي خالص روزګار کوي او د همدردۍ روزګار کوي او ګاک سره ډیوټډ شه جانثار ورسره جوړ شه چې د ګاک تا نه مطمئن یو ستا کار به ټیکي ګاک سره دوکه مه کوئ زما واحد دکان دغه ورته توه یاسر خانه چې ما ایکسپایر دلته لګولي چې ما سره څه ایکسپایر کېږي دغې خانې ته وړم دا ملګري مې بار ما سره یو ځای کار کوي دي دکان کې ته مې ویلې چې ګروره چاله به ایکسپایر غلط شي نه ورکوو نو ګاک سره مخلص اوسئ الله پاک به برکت درکړي انشاءالله ضرور ګرانو کتونکو سیب سویټ سرډیری ضرور راشئ دلته کې نوی مټۍ یو څه بنوي